15 کاله بعد حضرت سے ماتا خلافت راکو نو بیرا باندې درې علما گوا کړ 15 کاله بعد 15 کاله هر زیارت تقریبا یا یو زیارت بعد من د دې ځای نه 400 ته د پیر صاحب زیت تلیو 15 کاله تلی راغلی او اوسم ځان د دې لائق او قابل نه ګڼو چې موږ د چا اصلاح وکړو چې څوک راشي بیعت ته هغه ته موږ دا ځای ښیو چې صاحب دلته لاړ شي بیعت وکړې زه د دې قابل او لایق نه یم بهرحال دا مې درته وویل چې د تصوف په باب کې دوکې نظام وساتئ خو صوفیت جوړ شي د دې سره سره د هر شعبې والا قدر کوئ بعض خلق چې دې ځای نه لاړ شو په منبر کښېني نو بس په منبر هغه تاسو ته اوس د امت سترګې وي دا نه چې ته بېځایه ردونه کې بېځایه ردونه به نه کې هغه زمانه کې به ته رد کې چې تا کې دا صلاحیت وي چې زه په دې خلکو دا خپله خبره منلی شم بیا رد کوه یو سړی کې دا کوالټي او صلاحیت شته نه تا په هغه خلکو ځان منلی دی نه خلکو ستا خدمت کتلی دی نه او ته ورته یو دم ورشي او ته ردونه شروع کې پلانکې مشرک دی او پلانکې بدعتي دی او پلانکې خارجي دی نو امت کې به بګاړ پیدا کې تفرقه به پیدا کې انصاف به درنه ونشي د تبلیغي جماعت والاو سره الجاولو نه ځان وساتئ د هغې خیرخوا جوړ شي اصلاح یې وکړئ زمون مولیان او خاص کر دا طالبان چې تازه فارغ شي د دې پهله منډه په تبلیغیان وي اگر غریبانان عوام دي هغه ناپوهه دي د هغې د اصلاح کوشش وکړئ او د تبلیغیانو اصلاح چې کوئ په منبر به نه کوئ ځان له به کار وګورئ د تبلیغیانو اصلاح به د هغې سره لږ خوا کې د منبر نه لاندې کښېنې بیا به اصلاح وکړي چې او دې نه کړه او په منبر دې وکړه ځان له به کار وګورئ دا هر اسلامی جماعتونو تنظیمی جماعتونو هغه کې تاسو کار نشئ کولی البته دا غټولو ثواب به درته میلاویږي علم کار کې مصروف تبلیغیانو ته دعا کوه مجاهدینو ته دعا کوه مدارس والا ته دعا کوه محترمان هغه ټولو کې به تاسو برابر شریک یې نورو ته دعا کوئ یو عمل کې مصروف اوسئ نورو ته دعا کوي په خپلو خپلو علاقو کې د صحابه کرامو د دفاع کار کوئ د صحابه کار ډېر اهم